ډیرو محترم مسلمانانو نن یو داسې وظیفه در کوم 15 منټو کې دا وظیفه وکړه. الحمدلله ما کړې ده، څو واره مې کړې ده، روزانه مې کړې ده، هره ورځ یې کومه. تاسو هم دا وظیفه وکړئ په 15 منټه کې. یو بهترینه، یو طاقتوره وظیفه ده، یو زبردسته وظیفه ده، اسانه ده، صرف په 15 منټه کې کېږي. سیوا ټایم پې مه اخلئ، صرف 15 منټه کې دا وظیفه طاقتوره وکړئ. ډیره سوپر پاور و عمل دی. ما ذاتی الحمدلله د خپلو حاجتونو دپاره ما کړی دی. زما پې ذاتی الحمدلله حاجت پوره شوی دی. زما پې الله تعالی ټول کارونه سم کړي دي. نو تاسو ته هم د دې وظیفې اجازت در کوم، دا وظیفه راته ښیمه چې ستاسو پې هم الله تعالی حاجت پوره کړي. موږ ګوره اسانه وظیفه م غواړو او داسې وظیفه غواړو چې لږ وخت کې م کېږي. داسې وظیفه غواړو چې مخکې چا کړي وي د هغه پې حاجت پوره شوی وي، یعنی نو موږ هغه وظیفې کوو. نو هغه وظیفه راته نن زه ښیمه چې الحمدلله اسانه هم د 15 منټو کې کېږي. او زما پې ذاتي الحمدلله چې کم څوک دروغ وایي نو د هغه ایمان نه وي. الحمدلله الله تعالی پې زموږ حاجتونه پوره کړي دي او موږ اوس هم دا وظیفه کوو. په کور کې هم کېږي، موږ یې هم کوو. نو تاسو ته هم درخواست ده انشاءالله چې دا وظیفه شروع کړئ. کو د هر رنګه حاجت ستاسو وي هغه به الله جل شانه پوره کړي، ځکه پوره کولو والا رب صرف الله دی. الله جل شانه صرف حاجت روا رب دی، مشکل کشا رب دی. بل څوک نه حاجت پوره کولی شي د چا چې الله تعالی وغواړي نو حاجت د انسان پوره کېږي. او د هغې حاجت پوره کېدو دپاره زبردست وظایف، هغه د الله تعالی نومونه، هغه د الله تعالی ذکر اذکار چې کوم د الله تعالی ذاتي نومونه دي یا صفتي نومونه دي، نو محترمو هغه زبردسته وظیفه راته ښیمه چې په دې باندې الله تعالی د انسان حاجات او مشکلات پوره کوي. نو تاسو درخواست ده چې دا وظیفه اسانه هم ده، نو ضروري د خپلو حاجاتو دپاره وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شه. الله یې تور سرو زنانه او نکاحګانې وکړي. الله ته نوجوانانو په زندګو کې، په صحتونو کې، په مال کې، په ځوانۍ کې برکات واچولی کړي. الله تعالی مو په ډېر زیات خوشحاله او باد لره. محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه صرف د 15 منټو وظیفه ده، ډیره زیاته بهترینه ده. الحمدلله زما ذاتی په دې باندې الله تعالی کارونه سم کړي دي. ګوره تجربو په نیت باندې به وظایف نه کوو، د عمل په نیت باندې به وظایف کوو، د ثواب په نیت باندې به وظیفه کوو. نو انشاءالله چې الله تعالی به زموږ حاجات پوره کوي او چې الله تعالی یې وغواړي پوره کېږي. وها بعضې وخت کې داسې وي چې د ډېرو خلکو حاجتونه نه پوره کېږي، د چا څه حاجت د چا څه، نو پوره کولو والا چې دا هم زموږ په ذهن کې یعنې دا خبره وي چې پوره کولو والا ذات صرف د الله تعالی دی. نور څوک د چا حاجت نشي پوره کولی. مسلمان به تا سره یو مرسته کوي، تا سره به مالی مرسته کوي، تا سره به بدني مرسته کوي، خو لیکن کم چې حقیقي رب دی محترم هغې ته متوجه شو. مو تاسو کله چې خوشحالي راشي که نه، نو بیا رانه الله تعالی هیر شي. کله چې غم راشي بیا مخ له څپېړې ورکو، افسوس کوو. لهذا د افسوس نه احتیاط بهتر دی. په احتیاط باندې د زندگی تیره کو چې وروسته بیا افسوس نه کوو. ما تا پسې یو غټ منظر را روان دی، یو غټه زندگی را روانه ده چې په هغې کې بیا تاسو او موږ افسوس نه کوو. لهذا دا وظیفه تاسو شروع کوئ. وظیفه محترم مسلمانانو د مازدیګر مونځ نه پس به کوئ. څوک د مازدیګر نشي کولی د ماښام نه یې کوئ، خو که په دغه ټایم مو وایي چې بس هر ټایم، نو تاسو هر ټایم دا وظیفه انشاءالله کولی شئ. او صرف 100 پیرې وایئ، 100 پیرې وایئ انشاءالله چې الله تعالی به دله دنیا هم درکوي، الله تعالی به له ثوابونه هم درکوي، الله تعالی به د حاجات هم پوره کوي. خو دې وظیفې 2 طریقه کار دي. یو خو بیا 100 وارې روزانه وي، یو به د دې وظیفې ختم شروع کړي د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره 1,25,000 مرتبه. صحیح شوه. تاسو به اوس وایئ چې دا خو ما په دې ډېرې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، خو محترمو تاسو د عمل په نیت یې وکړئ، د ثواب په نیت یې وکړئ، د خپل حاجت پوره کېدو په نیت یې وکړئ، نو الله تعالی هم حاجت پوره کړي. وظیفه د یا وهابو ده. دې ټکي ته ډېر مسلمانان اکثر د الله تعالی نومونه ورته ډېر حقارت باندې ګوري. د الله تعالی نومونه نه دي، دا د دنیا او د ځمکې او د اسمانونو نه طاقت زیات لري. دا د پیسو نه زیات طاقت لري، دا د سفارش نه زیات طاقت لري، دا د قرضونو دپاره، د حاجتونو دپاره، د ودونو دپاره، د نکاحګانو دپاره، د مال د ورل دپاره. ستاسو کم حاجت دی محترمو، که هغه وړوکی دی، که لوی دی، که پټ دی، که ښکاره دی، که سمندرفار دی،
د هغې ټولو دپاره دا ډېر زیات مفید دی. او الحمدلله ما په خپله کړې ده، ما پې الله تعالی حاجتونه پوره کړي، نو ځکه یې تاسو له در کوم. یو خو داسې روزانه 100 وارې وظیفه کوئ، یا وهابو یا وهابو، لږ توجه سره یې وایئ یا وهابو. الله تعالی بې لالچ او بې د مشقته انسانانو ته ورکولو والا ذات دی. دې معنی داسې ده. ها مفهوم. لہذا 100 پیرې چې هر ټایم یې 100 پیرې دا شروع کا، انشاءالله خلک دنیا پسې منډې وي، کنه دنیا به تا پسې انشاءالله منډې وي. ورسره 15 وخته مونځ شروع کوه، سره د ګناهونو نه ځان ساته، انشاءالله د نیک اعمالو کوشش کوه، دنیا به تا پسې په خپله راځي. بلکې یو انسان دی وایي چې زما یو غټ حاجت دی نه پوره کېږي، نو هغې دپاره 1,25,000 مرتبه ده چې اولاد نشته، د چا څه رنګې حاجتونه دي، څه رنګې دي، تر سړی خپل حاجت لري، خپل مشکل لري، نو د هغې ټولو مشکلاتو دپاره 1,25,000 مرتبه 1,50,000 پیرې به دا وظیفه شروع کړئ، یا وهابو یا وهابو، په صحیح طریقې سره. ځان به ترې نه خلاصوي داسې یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو، داسې نه، یا وهابو یا وهابو یا وهابو 1,25,000 مرتبه دا تاسو انشاءالله شروع کړئ. او دا به تاسو روزانه اعتبار سره چې څومره وایئ، نو هغه اعتبار سره به هغه شمارلی کېږي. یعنې تاسو ځان سره حسابوئ، نو که دا تاسو په هفته کې ختمولی شئ، که په 10 ورځو کې ختمولی شئ، که په میاشت کې ختمولی شئ، تاسو پورې منحصره ده. صحیح طریقې سره شروع کړئ، انشاءالله ما ته به یې ډېرې دعاګانې کوي. موږ تاسو ته دعاګانې کوو، تاسو موږ ته دعاګانې کوئ. الله تعالی دې ستاسو هم حاجت پوره کړي، زموږ هم الله تعالی مو دین او دنیا ښایسته کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه په نوم باندې مو سپاره. هم کریم الله هغه